السلام ورحمة الله وبركاته. تقدیر الهی دا د الله تعالی علم دی او په دې باندې ایمان راوړل فرض دي او معنا دا ده د تقدیر چې دا ټول امور چې څه شوي دي او څه کیږي دا د مخکې نه فیصله شوي دي او د الله په علم کې دي او الله سره دا لیکلي دي چې دا امر به داسې کیږي دا کار به داسې کیږي. البته بنده ته اختیار ورکړی شوی دی د الله د طرف نه، بنده باندې زور نه دی چې ته به خامخا دا کې، ځکه دا علم د الله تعالی دی چې ته به دا کې، بنده به دا کوي په خپل اختیار سره به کوي. خو دا معنا نه ده چې دا د بنده ګنې مجبوره دی خامخا به دا کوي، نه، بنده سره اختیار شته، الله له اختیار ورکړی دی. نو د حدیثو نه مجموعتاً داسې معلومیږي چې تقدیر باندې به ایمان راوړي، خو تقدیر علم د الله دی او وی به چې د الله فیصلې الله علم دا سابق دی، دا اوسنی نه دی د دې کار د کېدو چې کوم کار شوی دی په دې باندې علم د الله تعالی مخکینی و، په دې باندې الله علم و چې دا کار به داسې کېږي. دا امور اونف دې ته ویل کېږي چې مخکې په علم د الله نه یو چې کار بنده وکړي نو بیا په علم د الله راشي. نو دا دغه چا رای ده چې څوک تقدیر نه مني، او تقدیر چې نه مني نو دا عقیده د کفر ده چې څوک دا وایي چې د الله علم د مخکې نه نو بس بنده چې یو کار وکړي نو بیا د الله علم په حاصل شي او دا امور اونف دي، نو دا د کفر عقیده ده. په دې باندې حدیثو کې راغلی، بلکې الله به د علم به سړی داسې ګڼي چې هغه مسبوق بالعدم نه دی، الله د مخکې نه هم داسې عالم دی د پخوا نه. نو دا د الله ته مفوض دی چې دا علم د الله دی، بنده ته چې دی هغه ته اختیار دی چې په کومه لار باندې روانېږي، بنده ته اختیار ورکړی شوی دی او د بنده نه اختیار سلب نه دی. دا د تقدیر مسله ده. د تقدیر په مسله کې ډیر ننوتل نور نه دي پکار، او نور ځکه چې د انسان علم بعضې شیان هغه د ذهن نه اوچتي، هغه د په ذهن کې راځي نه، د چې د الله د طرف نه څونه ذهن ورکړی شوی دی نو هغې نه دا مسله اوچتی، نو چې د هغې مسلې نه اوچتی چې د په ذهن کې راځي، نو د دې وجې نه په داسې مسایلو کې ټول هر څه تفویض الله ته دی چې الله عالم دی په دې ټولو امورو چې موږ یې کوو، او الله موږ له اختیار هم راکړی دی چې کوم کار تاسې غوره کوئ ښه لاره باندې ځئ، او که په کږه او د ضلالت په لاره باندې ځئ، نو موږ باندې اجبار هم نشته دی، او موږ چې کوم عمل کوو په دې باندې علم د الله تعالی سابقا حاصل دی. اوس داسې چې ورته اوس داسې معلوم دغه کې د تقدیر په مسله کې چې ته څونه ورننوځي هغونه به تا ته اشکالات ډېرېږي. نو هغه وجه هم دا ده چې د انسان د الله دا ذهن دونه نه دی ورکړی چې دغه علم د ده په دماغو کې راشي. بعضې داسې شی الله هر یو شي ته د خپل هغه خوښې په مقدار باندې یو ذهن ورکړی دی. مثلا چرګې سره څومره دماغ دی، هغه د خپل اندازه باندې سوچ کولی شي، هغه اوس دونه سوچونه خو نشي کولی چې دنیا کې دا شی دی او دنیا کې وچې دي او دنیا کې ښارونه دي. مرغان د خپل ذهن مطابق یو مسله کوي، میږی د خپل ذهن مطابق مسله، هر یو ذهن الله تعالی داسې په مقدار باندې پیدا کړی، په اندازې پیدا کړی دی. اوس د الله ټول علوم او د الله ټول حکمتونه هغه د انسان په ذهن کې خو راجمع کېدی نشي چې دا ووایي ګنې دا زما ذهن دومره دی چې زه ټول حکم د الله تعالی پرې راګیر کړم، نو دا غلطه خبره ده.